الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر قدرمن مشران قوم، ځوانان، السلام علیکم. خبرې وشوې، خبرې خو ډېرې دي، خو چونکې نواخت دی انشاءالله اردونی خطبې کې به څه خبرې وکړو او دلته ډېرې نه اوږدوو، شورټ خبرې کوو. لکه څنګه بیګا جمعه نه هغه نه مخکې تېر شوي جمعې کې پیشنماز هغه تقریر به تاسې ټولو اورېدلی وي، او کغای سنی حواله سده او کغای فلسطین حواله سره خبرې وکړي. نو یو قسم ته هغه خپل نظریه سنی متعلقه سټیج نه بیان کا، مجتهدینو فتواوانو ذکر یا وکړو سره سنی په باره کې موږ مجتهدینو څه فتوا ده. زه خود سم ساغه خبرې زموږ د دوه کالونه کوو، اموی خلکو په اولو کوشش نشو کوای پیشنماز هغه دوه ټکو کې هغه ټوله نظریه بیان کړي چې سنی متعلق کې موږ نظریه ده، او خپل قوم متعلق کې موږ نظریه ده، او فلسطین متعلق کې موږ نظریه ده. نزد سم سي موږ ټول قوم هغه پیشنماز هغه تقریر ټول قوم موږ هغه تقریر حمایت کوو او هغه نه عمل کول مونږ پارس ده. ویلې سپیش امام یو د حیثیت د مرکز کې لري، څنګه د مجتهدانو وکیل ده. زه د سیام څخه پیشنماز هغه کومه یوه خبره وکړي په کور د مو ټول قوم په هغې عمل وکړو. مرکز صرف مخکې ویل دي چې مرکز صرف دیوالونه ما نه دی، څه بس دلته متمخانه دی، دلته دفترې دي، بس دا مرکز دی. مرکز دا مقصد دی چې ټوله کورمه دغه مرکز چترې لاندې ارټوله شوي یو، که سترګې وغړوي انجمن ته مو دلته ته کوم یو یو لاس کوم یو یار چا نماینده دغه مرکز کې ناست دی. هغه دی واجب نه ناست دی چې دا مرکز یا ټولې کورمې دی یا ټولو قومونو دی، ځکه ټولو قومونو نه نماینده خسته شوی دی دغه انجمن کې ناست دی. دی واجب نه مو دي ته مرکز نه یو، دی واجب نه دا مو قوم دی. او بیا په کار دی چې مو مرکز مثبتي غواړو، د قوم مثبتي غواړو، په کار دی چې مو پیشنماز مضبوط وساتو. کچېرې مو پیشنماز مضبوط وي، خود به خود به مرکز وسه مضبوط وي او ټول قوم به هغه وي مضبوط وي. په کار دی چې مو پیش امام چونکې هغه مجتهد وکیل دی، هغه هر یوه خبره مجتهدانو په ګواهو فتواوانې مو باره ختمي دي، هغه کې بل مو ته نکته چینه کولې دا اجازات نشته چې مو هغه سیستانی ای سهل سنت مو ورور نه دی بلکې مو ځان دی. دې کې به خلک ډېرې خبرې ماته کوي، خو چونکې دایمو مذهب دی، دایمو پکې هغه دی، دایمو مجتهد فتوا دی، ځکه زه بار بار سټیج نه کوم. که امام خمینی ای چې چونکې شیعه سنی خبره کوي، هغه نه شیعه دی نه سنی دی، هغه استعمار ایجنټ دی. او دا خبره ابو مخامه خو کوو ویلې چې دایمو پکې مسله دی، دا مو اجتهاد مو ته د حکم را کړی دی. نو په کار دی چې مو پیشنماز حیثیت مضبوط وساتو. کوم شي کې لکه خطبه ده، خطبه کې دین سره تعلق ده، پیش امام هغه کومه خبره وکړي په کار دی چې مونږ مو تاسې واړه غوټ کشر مشر ټول په ماغې خبرې ویلوړو، هغه نه بعد به مو یو هغه قوم. او زه سوال راغلی و ما دا یوه خبره کړې وه چې په کار دی مو یو مهذب قوم جوړ شو، مو یو قوم جوړ شو. شکر الحمدلله مو یو قوم یو، دې کې هیڅ شک خبره نشته. او دا حکومت امني، دا ګرانډ جرګه امني، او دا اهل سنت کوم سنجیده مشران دي، کوم اصلاح پسند مشران دي، هغه امني چې تورا یک یو قوم دی. ویلې چې ما غونته غریب سړی وړوکی وړوکی یوه خبره وکړي، که مو هلته ډېر غوټ غوټ مشران ناست وي، هغه دا خبره کوي چې بس سکرټري مو خبره وکړه او بیا نورو خبرو ضرورت نشته. دغه ساره ټول په حکومت دی، په اهل سنت دی، په ګرانډ جرګه دی، څکه قوم دی هغه تورای قوم دی چې هغه یک یوه خبره دی. مو شکر الحمدلله یو قوم دی، یو مرکز دی، یوه خبره دی. خو لږ که څه داسې وایم چې یو قوم شکر دی یو قوم یو، خو نن ورځې څه غلطۍ زموږ کلو وطنو کې هغه خلک زه نه پوهېږم هغوی نه چې هغه ټیک دی زموږ قوم څخه بې تعلق وي، خو بدقسمتۍ څه کیدای شي چې لوسته وي راغلي وي، چونې خرڅ شوي وي، هغه نه غواړي چې هغه دغه قوم کې دغه وطن کې امن وي. خو زه خپل قوم ته دا هغه کوم چې کسه ته یو کار به کوي، یوه ګاډي نه به یوه شیشې نه به یوې تیږې ګزار کوي، ځان به بیا غیرتي ګڼي. زه خو وایم چې دا غیرت نه دی. غیرت خو هغه دی چې که ته یوه پلینکوچ شیشې نه یو بلډر شیشې نه ګزار کوي، کم از کم دا سوچا وکړه چې څه پاره و نه سادې پورې به مو څوره زنانه لیارې کېږي.
ما به څوره ځوانان لیاري کیوي ما به څوره مشران لیاري کیوي دلته به ته واشه شام وته کې دلته به ته وسړی نه ډاس وکي زخمی به کې خود تو خب کوم درد سنشته که کوم درد سراوی کم از کم دا سوچ خو وکا سی ما به سپاریو کی چورا گوڑی وی ما به ساده کی چورا وی ما به پرکایم کی چورا وی او هغه گوڑو تکای تو یکی و داز نه یا یکی وی شه ویتیگی گزار نه چه توان ورسیدو زیم څه دو غیرت نه ده دا بی غیرتی ده سی خپل ناموس سوچ او سنوي خپل ځوان خپل مشر سوچ او سنوي او هغه روډ ته روزي وریانا شیشینی گزار وکی متو سیټول پی څه دو غیرت سي دي شي تعلق نوی پکور دې څه په دغه وړو وړو خبرو ما بګیا مشرانو مراکاوه چونګي ټول قدرمن مشران دا خبره مو وکړه څه د کومي مو وکیوت شیشو حواله سا یا نورو حوالو سا جوړیږي پکور دې څه دا مونږ کو جوړ ټیک دې مو ته خوشحال یو سمو ته تور کړی دې خو پښتنه خپلور نه وکو مور نه غزوینا سی ابوی نظر نه بچتیریږي او یا دا سوچونه مونږ کو چې توي کی وي تیږي گزار نه او سبا بیاي ما شهدا کیږي او یا دا سوچ مو ته نه دی پکور دا سوچ مو ته پکور دی د سه خلک دلته خو مرکز کایوانی ما بعد هول شي مرکز ما ورده اخیا مرکز ما ورده بعد یا مرکز ما ورده خو څه کله بیا شیشې گزار کوي بیا مرکز نه پښتنه نه کوي بیا څه پاسوت جوړاوي بیا مرکز نه پښتنه نه کوي غام مرکز کوي او پاسوت خپل جوړ کې او بیا قوم ته کوم تاون ورسیږي یقین وکړه دا قابل مسامات او دا مو ټول قوم بیا څه کوم خبره کړي ده چې بیا به مو مخکلینا او دا د نن جرګیان دوی یو مقصد چې د سه خلک څنګه غوړي چونه به 500 روپے خستی وي هغه پاسوت جوړول غوړي هغه کورمنې جنگ مسالات کول غوړي او هغه نه دښمن ورکه ناکام شي او متو هغه ته عملی جماویر کو متو سپورټ ویر کو کورمې کې هغه امن خراب کو زده سیام سا ټولو کومونه دالته ټول کومونه موجودي او کومونه سیوا بلکې سیام الله لکی وایس کوم خلق موجودي ملانی خبره با کوم څه کملانی کې یو د سید دهشتګرد در پاسيږي څنګه خپل ناموس ته سوچ کوي هغه خپل ځوانانو ته سوچ کوي هغه خپل امن ته سوچ کوي نه خپل ایجوکیشن ته سوچ کوي نه خپل هیلث ته سوچ کوي خو مخه په وړي خبره به یو پاسو جوړیږي په کور د سمو ټول کوم ملانی مشرانو نه پښتنه وکړو ملانی مشرانو ته حق دې سخت سړی نه وکی دایمي واپس الاده چې کومه لکه کې د سید دهشتګرد څنګه غیرت لري نه غیرات ورکشتا خسرت پاسوت پورا بچوک استعمال کړي وي مو دا اعلان کوو بیګان د سه پساله شوی د څخه شنګا کې خبره وشمه مو به شنګا کولو تکینو مشرون به کې نو شنګا کته مسه مور دا پساتی دا پاسوت جوړ کړو مو تو نه پښتنه کوو اقوام بخپل سړی نه پښتنه کوي څنګه یو نه کوي هغه ما وې مرزي ده دا ټول ولا کو پورا مو مرکز اعلان د څخه کله قوم د یو د کله مرکز معنی بیا په کور د سه مرکز پسالو تا به بوچي که مرکز یو څه کوي ته لګیاي مرکز ته مشکلات پیدا کوي قوم ته مشکلات پیدا کوي صفه خبره ده بیا مودسا نه یو وتونه به مضبوطه پښتنه کو او بیا د قوم څخه کوم نقصان وشو هغه ذمہ دار به ماغه خلک وي او دای مو ټولو قوم هغه د پساله ده پکور نه ده کسا مو شکر الحمدلله تورای هغه قوم ده صدا خو نه ده چې مونږ د ایمو خلاف د نن سزي شونه کیږي ایمو خلاف د ډیر وختونه د سزي شونه کیږي خیمو مشرانو ایمو غوسه بغوي هغه سزي شونه مختلفو شکلو کې ناکام کړي دي شکر دې نه نامونه کوم کړي دي خستانن څه کوم یو تشویش کوم کې قسم څه خود ساره کوم په کور دې مو جوړ نشو سمو خود ساره کوم مرکز خو یوم ده خو څه کله بیا غلط کار کوم بیا مرکز ته وګ نه نسم او بیا خپل کور کله بیا نقصان جوړ شي او بیا مرکز ته نوس بو څه کله مرکز ته اړې وې سم اور ده مرکزی چوتان نه دی ویلی چې دغه کور نه د کاخې کې د امو مرکز مرګلتیا اوسه کړی دی ار چو سم کړی دی خو په کور د بیا مرکز خیاله وساتل شي مرکز ته د غیر ضروری کارونه جوړ نه کړل شي سمو په کور د ترقی وکړو موبایل څو وکړو نامو سره په شیشو متول کې لګیا م کړیو دویم زده سیامس کې مو مخ یاویلی دي چې بهادر له سیمای چانه دنیواله خلک څنګه تجمل غوله چو بیا اهل بیت شون کې ګستاخی کړی دی بیا خو په کور د مغه ته سزا ویل یو روان ګوډه ده یو هغه صدیقي ودروي یو بلکې ودروي دو مو په خیال هغه کې زناناوي هغه کې بچي وي دو غیرات کور نه ده دو صرف پرمیلیټي پکړه کول دي پرمیلیټي مو نه پر کو سوشل میډیا حواله څخه خبرې وشوي کسه زده سیام سرګان دی ایو صدا کوم اهل بیت شون کې ګستاخی کیږي مقبلو کې وشوا او مو ټول قوم اگر چې جنگ یو ماحول وو
خو مو نستې کور ته زه خپله لاړ یم مو ځوانانو سره شور کړی دی جګړه مو ورسره کړې دی خو حالات مو کنټرول کړي دي دغه څانګه یوه ویډیو وشوه زه داسې یم چې هغه ویډیو عیسویانو په خلاف نه دی شوي هغه ویډیو عایشه بیبي مو یاده که نه پیغمبر کوله دی که نه قرآن کې ونې آیات راغلی دی یا امهات المؤمنین دی یا پیغمبر دی یا خدای دی چوک دی دای مو مشترک دی یغه شان کې کومه ګستاخی وشوه اگر چې مو حکومت پوري ویلي دي صدا گرفتار کا خو بیا مو ته چرګار وغوښتای مشرانو چیرې د سړی د مخبل اساسویر کو ویلې چې تا واجه نه وس اهل بیت شان کې ګستاخی کیږي اهل بیت خو خدای رسول نه بعد اهل بیت مو ارڅ دي نور احترام یار چوکو صحابه و کرام احترام کو امهات المؤمنین احترام کو بلکې زده سیام سمو خدای قرآن کې آیي سته تیګو نه جوړ خدایان دی هغه یا قادر وکوي هغه ته بعد ما ویلې چې هغه بدلې کې بیا تاسو خدای ته بعد ویلل شي مو یا ټول مقدسات احترام کو خو اهل بیت مو بارا هر څه دي کساکت موی و چاشان که دست گستخی وکو سیاغت جواب که موتا اهل بیت و بباره که گستخی وشی زیم سیاغت زماور موی آغا سڑای ده چاگه صحابه و شان که گستخی کردی وی آغا امهات المؤمنین شان که گستخی کردی وی یاغه بدلی که اهل بیت و تزیاری کیگی ایمو امام زمان نماور که خستایشی و زدیم سا زماور یاغا خالق ندی آغا اخبوی تکبیری طولای آغوی که اخبا تکبیری طولای نوته ده آغا اخبا غوڑی صدا خبری ویډیو زری سه اهل بیت شون کې ګستاهه زری سه امن خراب کا خو زم زه وای دور نه دي زمور لګه د مخبل غدي زمور دي په کور د سمو خپل سړی ته په خپل اساسویر کو یقینا سمو چرګاو در وختي وخت هم اساسویر کوله خو سروا پاشو جنگ یعنی خاخ کوی مولوس نه ورسېدو سمو خپل ګستاخ اساسویر کو هغه ګستاخ ز په سرګان دی آیو چې هغه ګستاخ سنی ګستاخ نه دی چې سنیون هغه نه بعد اورز کوي هغه ټول نه زیات اخمان شیعه دی هغه ټول نه زیات اخمان اهل بیت دی چې هغه صدا سوچ نشته چې وسه مو سي اړواش نه بخل بیت ته سیاړي کیږي نمو د بر اعلان یایو د قوم په مخ یایو چې ټول نه غړ د اخمان څه دی هغه شیعه و د اخمان دی څنګه نه زیات جوړونه مو در دیدلې دي هغه به زیاړي کړي وي خو اهل بیت ته بل سم امام تکم بعد وو ویل لښ زديام څه ټول نه زیات سسور د خوري قوم ته ان شاء الله سزا به ورکو خو نه یم پوهه حکومت مو ته ویلي دي صدا گرفتار کا مو ډي سي ته ټلیفون کړي دي مو ډي پی او ته ټلیفون کړي دي نه هم پوي صدا ویلي نه گرفتاریږي څه واچا دي په کور د صدا سه خال د گرفتار شي صدا امن ونه خراب نشي خو نه گرفتاریږي نه هم پوي صدا څه چال دي څه نه دي او حکومت مو اندام طالبات دي څه بر وخت کروي وکا کته وای سنا د پلانکی وړکی یو پلانکی کلی کې یو سړی شیشې نه گزار وکړو لوړو کلی ولا مونی ول وکم مجرم دی لکه څنګه حمیده چې خبره وکړه ا مجرم سار دی مجرم ته نور عوامل اوسبا سیا گزار زکوم پاسوت ز جوړوم سازو جرمناسیا قوم لنډوي یو شنګاک لنډوي یو سیدارې لنډوي یو ملانا لنډوي او د شتګر تخمریلی پیر کړو کنه په کور د شتګر تریلی نو ویر کو سیدارې او کې کور وشو او ساسو کو قوم نه مثال جرمنا خلو د شتګر تخلو شو کنه د شتګر خوسترګې نورې وشوي سیاسي سوونه قوم لنډوي جرمني قوم لنډوي او زه څه کوم نو موږ ټول قوم ته دا ریکوست کوو چې په کور د خپل علاقې کې زملانوال یم امام لانی علاقې کې زیړو نه سړی ارڅي د شتګردي کوي ویلې کوي او زه لوس نشم نه ولای سیدارې او ته مثال کډمونه چوکرچی هغه دالته د شتګردي کوي سیدارې ولا او ته په کور د سي هغه وکی لوسي ونیسي یو بلکې ته بلچ خېلو ته چی ټپاکه او ته چی سمیر ته چی ملانی نه چی زیړو نه چی شلازو نه چی او سمیر ولا سترګې او د غړوي دوه ډیره غټه غته کمزوري ده په کور د سیونه کو سوشل میډیا بار زدا خبره کوم صدا کومه طریقې سره سوشل میډیا مو استعمالو بهر ملکونه یو ګرمه کې نه بشتاری کې بنوس بو نه قوم سوچ سشتا نه وطن سوچ سشتا نه یتیم سوچ کو نه شهید سوچ کو بس خپل مرزه سره بشتاری کې نوس دیوم قوم خو بعدو کې مچې ته نه ویلې د لغا سړای چې دا خو قوم خو بعدو کې ساخستی وي چې ته خپل دی پوکې ساخستی وي خو سر بشتاری کې نوس د هغه خبرې بکوي مزخه د سیام څخه بیرونی دخنه نه د اندرونی د دخمان ډیر بتار دی
نه مو ډیر بتار نه وته یو دا قوم څه ته دا سوچ نشته فکر د نشته سره قوم څه پالیسی ده وطن څه تیریږي او ته بنوس په سوشل میډیا کې هغه خبرې بکوي څنګه ساره خبرو قابل نه وي هغه د قوم سبدي ده بل چو سبدي نه د قوم سره کم از کم باندې کول نه دی پکور مو سوشل میډیا اکټیویسټ ته دا ریکویسټ کوو څه کوم یو بیان ورکوي غیر ذمہ دار خبر نه وي درویغي قوم کې انتشار پیلو کوي نه پکور د سمو ته ټلیفون وکړه مو ته ټلیفون وکړه مو انجمن کې نوستیو ذمہ دار ته ټلیفون وکړه سره د پلان کې خبرې کې دا څه خبره ده ولونی سره نه بات پوسټ لگاوا تو ول نه دی نیولې خو صرف ابوس اثر بوس دې درکې کینا دې درکې هغه کې نه واجنه سوشل میډیا نه هغه ولګوي پوسټ ولګوي او قوم کې انتشار پیدا کوي تو استپاته وی څوتا مخ کې ډېر رزیل کسانو ډېر بزدل کسانو نه خبر سي دوی ذهنونه د سپورت شه ده هغه یو پوسټ ولګولو څنګه ده یو متبر سیټ نه پیشنماز غوته او استعفا جمع شوه او جمعه کې بیا غي اعلان کیږي زنه هم خبر صدا علم نجوم دي سکم زینه ده صدا پیشنماز غو ایموزه توله څه پیشنماز غو مضبوط بي مقام به مضبوط بي که پیشنماز غو کمزور وي مقام به بیا کمزور وي پیشنماز غو سه یو قسم ته پیشنماز غو په خلاف دوی وا پروپاګاندا ده څه ته وایي څه استعفا هغه ده او ته جامه کړی ده او هغه بیا دښمن صورت پیدا وخی کسو دې بیگانه بل بیگانه راسي سوشل میډیا نه صورت انتشار پیدا ده زده و خلکو ته د سټیج نه دا پیغام ورکوم څه ته څه تکلیف ده د قوم نه د مرکز نه ته چی تکلیف ده کڅه تکلیف دې ته کلی راشه د سټیج نه ودرېږي څه دا تکلیف دی ته دا دی خو سره پاسات جوړاوي قوم کې انتشار جوړول غواړي کسه انجمن مو بیګه پوسټ لګولې دی دا انجمن دا یو قانون دی دا نه ده دا 85 83 نکله ده دا انجمن چلیږي چوک بچي چوک برچي دا پیشنامو سبب دي ده دي کې نه مو څه کوښتا دي کې نه مشر څه کوښتا مشوره غوسه ارچو سکه ارچو سم مشوره کوي دي نه مخکې سکرټریونه جوړ کړي دي مشورې په تختی جوړ کړي دي آیندای جوړوي مشورې په تختی جوړوي او دا حق مو ته چوره کړي دي ته ته دا حق چو دیر کړي دي چې ته میډیا نه هغه خبرې کوي څنګه نه بیا دښمن پیدا وخی نه د خلکو نه از د سیام سی یقینا څخ بیرونی دښمن دا اندرونی دښمن ډیر بتار دی په کور د سید د خلکو لوس بنیسو ز سوشل اکټیویسټ ته دا ریکویسټ کوم چې یو د سي رزیل انسان څنګه درویغ سوشل میډیا نیویر کی هغه پاسات پورا انتشار جوړاو یا وای ذهن صرف سیاست سپور وي متپاته دي هغه ذهن صرف سیاست سپور دي لعنت په سیاست کو نن قوم کې ویلوړي د سټیج نه ویلوړي قوم حقوق خبره وکاو سیاست چو کوي هغه خساره مسلمانانه دي چې د سټیج نه سیاست هغه دی منافقین هغه ذهن سیاست سپور دي ځکه ارچو ته سیاسي شکل سره کوي کسي ز سوشل اکټیویسټ ته دا گزارش کوم چې د سي رزیل څه پوسټ وکي په کور د ټول په اتفاق مو ته ټلیفون وکا کنه ستو مثال سوشل میډیا نه پوسټ ورکوي مو ته ټلیفون وکا سوړ کده استفاده د اختیار ور کړی دي زب جواب در کوم صدا یو اختیار دی یو درویغ دی تو پختنه نه دی کړی تو سوشل میډیا نه زه هم صدا ډیر اندرونی دښمن ډیر بتار وی بنسبت بیرونی دښمن کمیشن حواله سره خبرې وشوي که صدا کمیشن مو بار زیام سمو بدامنه پورا نه د وخت مو یامن پاره وخت دی څه حقدار ته حقوق ملو شي زه د سټیج نه حکومت د څه کسه دوکا ما سکوا غلاوام ما چال ما سکوا هغه بل زمانہ وسته به چلونه کول نن شکر الحمدلله توري قوم کې سنجیده مشران شته توري قوم کې تعلیم یافته کشران شته ځوانان شته دا ټول ته په دغه چالو پیږي بیا د سټیج نه هم څوک مې علاقې کې تو شاوي علي ته زر کروي کوي خو څوک مې علاقې نه امن جوړيږي مو غوړو سیاسونی متفقه غوړو هغه کې بیا ته سستی کوي مو دا کمیشن ډیر په خواره او سره او ډیر په سوالو وخت د هغه کمیشن متملو د حکومت نن چال ما سکوا کله چاله سکوي چې دایوا په سلاو کوم بیا بلګو مو بالکل دي ته نه یو تیار مو دغه تیار یو سمو ټولو نه برنینګ شو څه دی هغه بلش خیل دی په کور د کمیشن د پاورن بلش خیل تر ورسیږي او خپل کروي د وکی مقبل دي او سونی کی کومه ایریا د کغال شرزای دي کغه مسوزای دي چا منځ ډیسپیوټ دی
مو غوړو دا نه مو صرف شیا پورا امن غوړو صرف شیا پورا حقوق غوړو په کور دی علي دا پاورن کمیشن روشي کمیشن د کور شروع شي سمو حقدار ته حقوق ورسیږي امن یو امن درویغه سحارې نه ویلوړوي دا نن کوم امن کسو حکومت آیا امن خبره کوي مشر آیا امن خبره کوي خدای جوړ کې سحارې پر کړه ہے امن د درویغه سحارې نه پکور دی امن نوي حقیقت امن کوي مول سوي هغه حقدار ته حقوق ور کول سبب یا امن ارسي ټیک ده نن خو امن ده سبب امن وی یو دینه مخ کې امن وو درویغه سحارې نه امن وو نه حقیقي امن څه جوړاو بیا په کور ده حقیقي اعمال وکړو او یو دا حقیقي هغه دایمي امن ده مثال سټیجونه مو سه شیا کا پیر نری لګي مو حقوق غصب کیږي دا دایمي امن نه ده دا مستقل امن نه ده کته مستقل امن غوړي بیا په کور ده شیاو په خلاف اجهاد په توانې ما ور کوا بیا شیاو په خلاف شیا کا پیر نری ما لګوا بیا شیاو زمکو نه قبضه ما کوا یا سنیزم کو نه قبضه ما کوا ز شیا تا یم توری تا یم سه چو مثال موسی قبضه ده یا چو سیمو قبضه ده پکور ده څنګه یو بلتا ویر کو بیا امن کې میږي دا خو درویغه امن ده یو طرف ته قبضه کیږي بل طرف ته شیا کا پیر نری لګيږي بل طرف ته جهادو اعلانونه کیږي بل طرف ته شیا لګیاوي سنی نظم کېږي کوي قبضه کوي دي ته امن نه ای دا درویغ دي دا من پیکاته کدا ارچو کوي دی خبره کې موچوسا نه یو ویلوړ او کور حکومت مدوا پری کا پیوشی لګیایو زیام سے موحق دے بلیای سے موحق دے پکور دے حکومت دے وتاکینی بلکې جرګې سرات اور کې نشتا د مخکې مو غزوات مولو نه جرګې کولې مخل سے سب غلطی وګڼم صدا مو یو غلطی کوله غزوات مول خو بزوت خود یو په صلاح دے هغه کې دا په صلاح شوی د صدای زیرون حق دے دای ملانی حق دے دای لکمان خیل حق دے دای شلزون حق دے دای شیا دے دای سنی دے دا ټول شیونه کې غزوات مول کې وازیخ دي حکومت مختشي ودیکسی جرګې ما ونی کوي اسا جرګو ضرورت ونی نشتا مخکې شي بلش خیل وکسي چې چا حق دی کې بلش خیل حق نوي مو سنی سوي لوړي ز خپل حق دروخه ک بشری کې مو سه چا حق وي مو مغه سوي لوړي ز حق ویرکو ک بل چې په وړ کې مو سه کېدو حق وي مو کېدو ولا سوي لوړي ز خپل حق ویرکا خو حکومت ته ته پاته ده ک غزوت مول ته د سپروت لګه دا میرسترګه ته پاته ده چې بلش خیل چودي ته پاته ده چې کېدو کې چا حق ده ته پاته ده مقبلی چودي خو دې باوجود بیا ونی سستی کوي بیا دا کمیشن وشو بیا بلچ خیل دا وشي بیا به کو دو مخول د مود ځون سره دوکا غنو د سه دوکې ته مو بالکل نه یو تیار مودا کمیشن اټولو نه اول بلچ خیلو پاره وخت ده گیدو پاره مو وخت ده مقبلو پاره مو وخت ده وې سونی پاره مو وخت ده چې سونی مسالې دا په کور ده حلوي یا غوي په غوي کې دا په کور ده چې سنټرال کوډم کې دا منوي کې هغه مو سره لاري پر مې کې حق ده په کور ده هغه ته د خپل غشي حق ملو شي حکومت ز پویم سم مختلف وساريو ستیمو کمیشن خرپاول غوړي دي ته تورای بالکل نه ده تیار څو پورې اخیری خبره کوم څو پورې ګرانډ چرګي خبره ده کسا ګرانډ چرګا عموما زده تکلیفونه کوي قدرمندي عزتمندي چوک تهران راغلي دي چوک واټ نه راغلي دي چوک انګونه راغلي دي یقینا څنګه قابل احترام دي سیمو غام کې دالتا نوس دي جرمانو حواله څخه خبره وشوي پیوړنه پنځلا کې جرمانه ده هغه متعلق دالتا سټیج نه وضاحت نه کوم هغه مخبل خبره وسه شوي دي سره پیوړی نه تو سوره حق جوړيږي یا بل ځای کې کومه ده ای کوانجل زای د مرچې جوړوي کوانجل زای نامو پښتنه کړي دي هغه کنفرم کړي دي چې مو یو به مرچې کې کتیګه لګولې بیا مې زمواري سکه لتیګه نه ده لګیدلې بیا به چی غوي نور سداريو کې پلان کوچ نه گزارونه شوي دي بالکل مو سامان لیدي وای کې چې ګرانډ جرګې کا درا کوم په چیخ با منا کې مو کغه بل خور کې کې شوي دي کغه به پوس نه شوي دي هغه کې با توصیل دي وی څنګه کیا جرګې والا و انصاف کړي دي ٹھیک ده جرګا به جرمنا به مثال سداري ونی لګولې وی کور یو هغه کړي دي د شادګرد کړي دي هغه بین شلو متخبل وتکینو خو جرګي والا هغه کې بن صفي مسند کړي
سنگینې نه 15 لکه جرمانه لګولې ده هغوی نه 10 لکه جرمانه لګولې ده ویلې لګولې ده څه وایلیشن ما وایي کړی دی نو مو مشرانو په مخ جرګې والا او ته مو دا خبره وکړه سی پی وارډ ایکوانجلیزایو دغه دوه خبرو نه سیوا که غلطه جرمانه ته مو نه لګولې وي ازید سمانو ایتو سه کادر کوو کادر واجنه مو کله لګولې وي هیڅ پارک نه کوو مو تاسو تدیر کوو ویلې څنګه کوم تاسو دي چې ننګو ته وړې دي دي چې کوار ته وړې دي ایتوري کوم پوزیشن یو ته بیان کړی دی دې پورې ازو سمانو خیر د کچوک نوی موي هغه خبره څه د مشران چاندای او ته کوو خو ګرین جرګې ذات څه نخر پاوم ویلې څه قدرمن مشران دي انصاف کړي د قسم خپل مانڅو کړي د شیا سنی تراب نه کوو انصاف کوو نه زه کوانجلې ځای وغه نه سیوا کومه جرمانه مونږ لګولې ده بالکل انصاف کړي ده که انصاف نه وی کړي مو ایسه تورای مو ته تیاریو هیڅ هغه نه کو پارک نه کو اخیری خبره اندا کو قوم ته بیا ریکویسټ کوو څه کومه کسا خو مخه انتشار نه جوړو کچو کمونی جرحیات کوي مو دې پوته تیاری هیڅ قسم ته کمپرمایز به دي خبره اخلاق سینا نشته خو غیر ضروری فساد مو شهدا مو زخمیان دا متا قابل قبوله نه ده ټول کلی وطن مشران دغه خبرې نه د فکر وکي خپل کلی خپل وطن کې کوم شرپسند هغه به خرڅ شوی وي کور دی غلوس ده ونی ولای شي سفر مې کې امن کوي مو کاروبار دی مو اسکولونه دي مو ایجوکیشن دی په کور دی غد جاری و سری ډیره مهرباني شکریا خدای مو خوشحال و آباد زنده